بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما عدة منه ما تستاس مخي كم آية مباركة أو حديث مباركة تلاوت فديكي الله تبارك وتعالى دا إنسان دا يو أهم جوان أو دا يولوي جوان أغا ذكر كيجي أغا جوان دا نكاح جوان دا إنسان بدي جوان كي دا بلوغنا بعد تقريبا دويما مرحلة أغا شروطي إنسان أغا بالغ شي أغا مذكري أو كمؤنث أغا لكوي أو كجني نقوم مورا بلان بيادا أغا دا نكاح سوچ أو فكر كي دا من شريعة مطهرة قرآن مجيد أو حديث مباركة دا نکاح متعلق سوئی دی او سا احکاماتی اغا ذکر کری دی قرآن مجید کے و حدیث مبارکوں کے یو دیر لوی باب او دیر لوی تفصیل اغا دا نکاح متعلق اغا غلے دی چی نکاح سفوائد لری او که انسان نکاح نکی نسو نقصانات پیوی او دغا شانتی انسان نکاح با کم دے کی کئی کم قسم خاندان بخوخی او بیا با اغی سرا تعلق دا نکاح سنگ جوڑی مور او پلار با باقیدہ دا دی اولاد دا پارا دا نکاح کم فکر او سوچ کئی بیا چی نکاحو شی بیا رخصتی سنگا شوی دا بیا رستو دا کور جوان سنگا تیر شوی دے تر مرگا پوری دا ټول چی مونگا را جمع کو پا دی باندی زرگونو صفحات لکلے کیگی او دا قرآن مجید او دا حدیث مبارکہ او دا نچوڑ دا کله علماء کرامو په دې باندې لیکل شروع کړی دي نو په زرګونو کتابونه په دې باندې لیکل شوي په نننۍ خطبه کې به مونږه د نکاح د فوائدو ذکر وکړو چونکې عام طور سره په دې موسمونو کې هغه نکاح شروع شي ودونه شروع شي او دی طرف تا د انسان توجه هغه شروع شي چونکې موسم خده ملمانه کنټرول کولم آسانی او بوچیږي هم نه او باقاعده دا زمونږ په علاقه کې چې کوم دی نو به یو سیزن د نکاح ګڼلی شي نو دی وجه نه د دې ذکر هغه اهم دی
د نکاح څومره فواید دي الله تبارک وتعالى په دې آیت مبارکه کې فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم اے خلق د هغه رب نه ویریږئ چې تاسو پیدا کړی او تاسو لپاره د ستاسو د جنس نه یو بیبي پیدا کړې ده د جنس معنا دا ده چې څنګه د انسان داسې هغه انسان ده د ځناورو نه ده ګینې بیا به ورته انسان نفرت کولو انسان به یېرېدو الله تبارک وتعالی چې کومه زنانه پیدا کړې ده چې دا انسان سره به نکاح کوي او دی به ورسره نکاح کوي دا د جنس نه ده بلکې د ده ورسره انس دی مانوس چیز دی او الله تبارک وتعالی فرمایي هم د دې مذکر او مؤنث دا انس او محبت او تا دپاره چې ما دا پیدا کړې دا صرف دا ته نه چې په دې باندې ته وشرمېږي یا په دې باندې ته ځان ملامته کړي یا یو زنانه یو جینۍ په دې باندې ځان ملامته کړي چې زه به یو پردي سړي سره ژوند څنګه تېروم الله تعالی فرمایي دا د اولنا عظیم المرتبت پیغمبر دی حضرت آدم علیه السلام او عظیمه بیبي ده حوا علیه السلام د هغې په میس کې دا یو ځایوالی راغلی دی اخوستانه ډېر لوی او ډېر مخکې وو چې هغې دا یو ځایوالی کړی دی او د هغې نه دا ټوله دنیا لګیا ده هغه چې کوم دی جوړه شوي ده او چلېږي او تر قیامته به چلېږي او سیوا کېږي به دا د هغه عظیم پیغمبر او د هغه د عظیمې بیبي خپل میس کې انس او محبت الله تعالی جوړ کو او هغې ځان ته یو بل ته حواله کو الله تبارک وتعالی دا کائنات وچلو نو دې نه دا یو فایده موږ ته حاصله شوه چې نکاح دا زموږ د آدم علیه السلام زموږ دا نکاح د ټولو نه مشر پیغمبر په عمر او په اولوالي کې دا د هغه سنت طریقه ده بلکې الله تبارک وتعالی قرآن مجید کې فرمایي چې نکاح دا د ټولو انبیاء کرامو سنت دی ولقد ارسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم ازواجا وذريه الله فرمایي اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستانه مخکې ما ډېر پیغمبران استولي دي د هغه ټولو بیبیانې وي او لوڼه او زامنې وي اولاد وي دا نه چې تو اوس پیغمبر شو او دی به نکاح نه کوي نه پیغمبرانو تمامو مشترک دا سنت را روان دی چې دا نکاح کول دا صرف د یو پیغمبر سنت نه دی دا د تمامو انبیاء کرامو سنت طریقه ده یو کس چې نکاح وکړي او دا نیت پکې وکړي چې زه د ټولو انبیاء کرامو سنت ادا کوم د ټولو انبیاء کرامو تابع شو د ټولو انبیاء کرامو د نکاح کولو ثوابونه چې څومره وه ټول الله ته ورکړي نکاح ډېر اهم څیز دی دومره عظیمه فایده درته میلاو شو چې دی د انبیاء کرامو په سنت طریقه باندې روان شو زموږ دین عیسایت نه دی عیسایانو کې ځان نه څه کسانو ځان ته چې کوم دی نو خپله طریقه جوړه کړې وه الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي چې دا هغې ځان ته خپله جوړه کړې وه ورهبانیة ابتدعوها ما كتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله الله وایي دی په خپله جوړه کړې وه چې نکاح به نه نکاح نه کول دا ډېر نقصانات لري دې نقصانات په ذکر کېږي دا خو فواید شروع شوي دي بل حدیث مبارک راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الايمان فليتق الله في النصف الباقي وای کله چې یو انسان نکاح وکړي واده وکړي د نیم ایمان کامل بقایا نیم کې صلی الله نه یې یو انسان چې نکاح نه کړی د ایمان اړو پته نه لګي کم خالاړو کم خاطر وکړو کم خاطو کښو کله به یو طرف نه دوکوي کله به بل طرف نه دوکوي کله به یو روان وي کله به بل روان وي هیڅ پته نه لګي او یې کله وای جوانی دیوانی دی لیونی دی لیونی څه پته لګي کوم ځای وخواړو کوم ځای ودشو کوم ځای لاړو کوم خالاړو کله چې یو انسان نکاح وکړي نیم ایمان کامل شو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي بقایا نیم
هغه کې د اوس د الله نه ویریږي، د ښځې حقوق، د بچو حقوق، د خپلوانو حقوق، دا ټول حقوق دی ادا کوي، نیم ایمان به هم کامل شي، د الله حقوق ادي پوره کوي. د تکمیل د ایمان نښه هغه نکاح ده. یو انسان ډېر متقی او بزرګ او الله ته پہنچا ہوا شي، نکاح یې نه کړي، حضور د قول مطابق د نیم ایمان نشته. ډېر کسان وایي که نه یاره پلانکې په غر کې پروت دی او نکاح نه کوي، دا ډېر لوی ولي دی. صحابه کې هم چېرته یو بزرګ راوتی دنیا خلک به ور روان و، غر کې به پروت او دا نکاح نه کوي، دا وایي کامل ولي دی. کامل ولي دی نا کامل ولی دی، ناقص ولی دی. کامل ولی اللہ تبارک و تعالی اغا انسان تویلی چا نکاح بی، کامل بی بی اغا بی بی دی چا اغا نکاح بی. دا نکاح زان ساتل او ویل چا دا کاملیت دی، دا خوب دین باندې نپوئی دل. دا نکاح زان ساتل دا دین وی او زان بی نکاح ساتل دا دین داری وی. یو پیغمبر رو نکاح کرد، تمام انبیاء کرامو نکاح کری، تمام صحابہ کرامو کری. دا باقاعده د تکمیل ایمان نښه ده. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان نکاح وکړي د ډېرو ګناهونو نه بچ شي، ډېرو ګناهونو نه د نظر په ځای باندې شي، د ده سترګې ښکته شي، د ده حفاظت د بدن وشي او د ده پرده جوړه شي. الله قرآن مجید کې وایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن. دا بیبیان ستاسو جامې دي او تاسو د دوی جامې. جامه یو ظاهر دی او یو دننه طرف دی، د لباس یو دننه طرف دی او یو ظاهري حسن دی ښځه ده او باطني حسن دی ښځه ده. ظاهري حسن دی هم هغه ښځه ده او پټ حسن دی هم هغه چې کوم دی نو ښځه ده. الله تعالی قرآن مجید کې عجیبه تشبیه وکړه، عجیب مثال ذکر کړی چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. سړی د ښځې پرده ده او ښځه د سړي پرده ده، دا د یو بل لپاره پرده ده. که یو انسان نکاح نشته او ظاهري حسن نشته او روحانیت خو یوه پته نه لګي چې کوم خالاړو کوم طرف ته استل واوړي، کوم طرف ته چې کوم دی نو مایله شو. بهرحال دې سره الله تبارک وتعالی ډېر فواید ورکوي. بل ځای الله تعالی قرآن مجید کې 9 سپاره کې فرمایي، الله تبارک وتعالی فرمایي اے انسانانو تاسو مې پیدا کړي او ستاسو د جنس نه مې تاسو ته بیبیانې پیدا کړي لتسکنوا الیها، چې تاسو ته سکون میلاو شي. انسان که سکون په ژوند کې غواړي ابه نکاح کوي، بغیر د نکاح نه سکون میلاوېدل دا نشته. الله تعالی قرآن مجید کې ویلي لتسکنوا الیها، چې تاسو ته سکون او راحت هغه میلاو شي. انسان که ډېر ستړی شي او ډېر قرضداری شي او ډېر تاواني شي او د ورځې ډېرې جګړې او مصیبتونه او هر څیز ته مخامخ شي او خپل کور ته وردننه شي. حدیث مبارک کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته هم دا حکم کوي کله چې ستا خاوند کور ته راشي د دومره زیاته پریشانه چې هره پریشاني دې په سر وي ته به هغه ته خاندي، هغه ته به خاندي. نو حدیث مبارک کې راغلی چې هغه ته به خاندي. یو انسان چې څومره پریشانه او کور ته ور داخل شي او کور والا یو خاندي، ټولې پریشانۍ هغه په سین باندې راغلي ختم شي. قرض هم وایي یاره په تن تر دې ولګي کور مې شته، الله به شکر دې کور خو مې شته، کور کې مې سکون دی او چې کوم دی نو تاوان شوی بیا به میلاو شي، خیر دی الله به خیر کړي. جګړه شوي ده پرېږده، دنیا خلکو سره مې جګړه ده، کور کې خو مې جګړه نشته. الله تعالی رښتیا وایي لتسکنوا الیها. زموږ شیخ صاحب دی الله قبر د نور نه ډک کړي، شیخ العرب والعجم شیخ شیر علي شاه صاحب نور الله مرقده، هغه وایي د حج په موقع باندې به ما په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې کوم دی نو عام ځایونو کې ډیوټیانې کولې او د جامعي د طرف نه د مدینه یونیورسټۍ د طرف نه هغه وی یو بیره په خانه کعبه شریفه کې زما ډیوټي وه او دا ډیوټي راته حکومت راکړې وه چې یو مایک یې راته راکړی و او په هغې باندې به ما اعلانات کول، چونکې پخوا خو دومره سهولیات نه و، ټلیفون نه و، دا سیزونه نه و، ما به مختلفو ژبو کې اعلانات کول، پښتو، اردو، عربي، فارسي، پنځه شپږ ژبې هغې ته اسانې ورکړې وې. دې کې به ما اعلانات کول که څوک د چا نه روکي نو موږ سره رابطه وکړي، دا قسم اعلان به مې کول. که څوک د چا نه روکي یا څه څیز د چا نه روکي نو ما سره رابطه وکړي، دا اعلانات به مې کول. وایي یو بابا را منډه کړه، یو بابا راته وایي کور والا رانه وکړه، ابۍ رانه وکړه. الله شیخ صاحب وایي ما ورته وایي چې د مقام ابراهیم سره ودرېږم، وایي مقام ابراهیم سره مې ودرولو، ما ورته بابا دلته کلک ولاړ اوسه او دې ځای نه ونه خوځې، داسې نه بیا تا پسې زه ګرځم، ابۍ به پیدا شي خو تا پسې به زه ګرځم. وایي ما ورته وایي نوم یې راته وښایه او لباس یې راته وښایه او ژبه یې راته وښایه.
وای دا درې سيزونه مې تېر زده کړه او دا اعلانونه مې کول وای چې داسې صفا مروه طرف ته لاړم او یو درې اعلانه مې وکړې او هغوی راپسې راغله چې دا خو زه یم دا مې نوم دی او دا مې لباس دی او دغه مې جبه دی ما ورته راځه ځان پسې مې را روانه کړه مقام ابراهیم ته مې هغه چې کوم دی نو راوسته بابا ولاړو وی بابا چې ولیده وایي د خوشحالۍ نه په ژړا شو دومره په ژړا شو وایي خانه کعبې ته مخې سره ور پرېوتو په سجده جو یا الله شکر وایي ما وی یا الله ته رښتیا لتسكنوا الیها دا بابا نه خانه کعبې سره سکون راتلو نه مقام ابراهیم سره سکون راتلو نه ستا کور کې سکون راتلو چې هغه یې ولیده نو سکون ورته میلاو شو هلته هغه کې بس نور څه خو نه و صرف هغه سکون الله تعالی وایي لتسكنوا الیها دا الله فیصله دا الله فیصله نکاح دی فواید د نکاح دومره کثرت سره علماء کرامو لیکلي زمونږ په دې کې سادګي پیدا کو او باقاعده د خپل اولاد فکر وکړو نن سبا دور کې چې د بچې شلو کالو ته رسي 200 کالو ته رسي بس بېغمه کوه ځان هم بېغه کوه هغه د ګناه نه بېغمه کوه ا د ګناه نه بېغمه کوه ته به خبر نه یې په قسمه قسم نخرو کې به اخته یې نن سبا خو د فتنې دور دی ماشومان په هر څه باندې پوهېږي نو لوی خو خود پوهېږي ډېر خطرناک دور دی بس چې کوم دی نو ځان هم بېغمه کوه هغه هم د ګناه نه بېغمه کوه ثوابونه اجرونه ټول هر څه به تا ته میلاوېږي د رزق بندوبست دا به الله دا مه وایه چې یاره پلان کې کار پیدا شي نو بیا به کوو پلان کې نوکري ورته میلاو شي نو بیا به کوو تر هغې پورې به دی په دومره ګناهونو کې اخته شوی چې دغه څه پیدا کوي دا ټولې به دې نالوځي یا نوکري به هم چې کوم دی نو میلاو شي یا به میلاو شي بهرحال فکر پکار دی د خپل اولاد د نوجوانانو کور کې د لور ده او چې کوم دی نو لویږي بس چې کوم دی نو فکر ورته کوه سوچونه پکې ډېر مه کوه الله سره مشوره کوه استخاره کوه او بس چې کوم دی نو کړاس ورکوه الله تبارک وتعالی د هر څه ذمه دار دی د رزق هم ذمه دار دی او تا په سنت باندې عمل وکړو د ټولو پیغمبرانو سنت دی هغه جمع دي که الله تبارک وتعالی بس تا او ستا د اولاد خپله د رزق بندوبست کوي